أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. د خدای پاک په تاسو باندې دا یو لوی احسان دی، په جماعت احمدیه باندې دا یو لوی احسان دی. دغه ملک ته چې کوم خلک راغلي دي په هغې باندې لوی احسان دی چې هغه تاسو له دغه ترقي یافته ملک ته د راتلو توفیق ورکړو، او په خاص طور تیرو یو څو کلونو کې پاکستان نه ګڼ شمېر احمدیان دلته راغلي دي او اوس هم را روان دي. دی پاکستان نه دې لپاره هجرت وکړو، دلته راغله چې هلته د احمدیانو حالات ډېر سختېږي لګیا دي او په دغه وجه هلته اوسېدل ګران شوي وو، او په دغه لحاظ احمدیانو ته پکار ده چې دغو حکومتونو شکرګزاره دي وي چا چې ډېرو مظلوم احمدیانو له دلته د اوسېدو لپاره ځای ورکړو. خو د ټولو نه لوی احسان چې کوم خدای پاک په موږ احمدیانو کړی دی هغه دا دی چې هغه موږ له د زمانې د امام او د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم رښتونی عاشق د منلو توفیق راکړی دی. نو دې لپاره چې موږ د خدای پاک څومره شکر وکړو هغه به کم وي، او د خدای پاک شکرګزاري دا ده چې موږ د خدای پاک په حکمونو عمل وکړو. د خدای پاک د عبادت حق پوره کوونکي دی موږ شو، او د هغه د مخلوق حقونه دې هم موږ پوره کوونکي یو، او دا عمله ممکنه ده چې کله موږ د حضرت مسیح موعود علیه السلام د بیت حق پوره کوونکي به یو، ځکه چې په دغه زمانه کې حضرت مسیح موعود علیه السلام هماغه رهنما دی چا چې د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د پیشګویۍ مطابق د اسلام په حقیقي تعلیم مونږ روان کړی یو. نو دا خبره هر احمدي ته خپل وړاندې ساتل پکار ده چې اوس د حقیقي اسلام تعلیم مونږ ته هم د حضرت مسیح موعود علیه السلام په ذریعه ملاویدی شي، ځکه چې هماغوی هغه تندې چاله چې خدای پاک په دغه زمانه کې د قرآن علوم و معارف ورکړي دي او د اسلام حقیقي علم یې ورله ورکړی دی، هماغوی هغه تندې چې د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم حقیقي عاشق دی او د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د تعلیم او د سنت مطابق د خپل د جماعت
تربیت کول غواړي. نو د حقیقي مسلمان جوړېدو لپاره به اوس مونږ حضرت مسیح موعود علیه السلام طرف ته ګورو او د هغوی ښودلې شوي طریقو مطابق خپل ژوند به جوړو، خپل ایمان به مضبوطو. د هغوی په بعثت باندې به ایمان او یقین کاملو. هغوی به حق او عدل منو. په دغه یقین به قایمیږو چې اوس هم د هغوی ښودلې طریقو باندې چې انسان روان شي نو د اسلام حقیقي تعلیم باندې روانېدی شي. نو حضرت مسیح موعود علیه السلام په ځان باندې کامل یقین او په ایمان د قایمېدو نصیحت کوي. خپل بیعت کوونکو ته فرمایي چې کوم تن چې ایمان راوړي هغه ته پکار ده چې په خپل ایمان دی د یقین او د عرفان پورې ترقي وکړي. صرف ایمان به نه راوړي بلکې په دې باندې یقین هم پیدا کېدل پکار دی او د دې عرفان هم ترلاسه کېدل پکار دی چې موږ ولې بیعت کوو لګیا یو. دا نه چې بیا هغه په ځن کې په ګمانونو کې ګرفتار شي. یعنې بیا دا نه ده پکار چې بدظني د انسان کوي چې دا ولې وشو او دا هغه ولې وشو، سوالونه دې پورته کېدل پکار. فرمایي چې یاد لرئ چې ځن فایده مند نشي کېدی. خدای پاک پخپله فرمایي چې ان الظن لا یغني من الحق شیئا، چې یقینا ځن حق د هیڅ څیز نه نشي بې نیازه کولی. یقین یو داسې څیز دی چې انسان با مراده کولی شي. یقین نه بغیر سم نه کېږي. که انسان په هره خبره باندې بدظني کول شروع کړي نو کېدای شي چې یو لازم به په دنیا کې ګزاره ونه کړی شي. فرمایي چې هغه به اوبه ونڅکلی شي چې کېدای شي چې په دې کې زهر ګډ شوي دي. د بازار څیزونه به ونه خوړی شي چې کېدای شي پای کې هم څه داسې څیز وي چې دا پې هلاک شي. نو بیا څنګه هغه پاتې کېدی شي؟ ژوند تېرول به ورته ګران شي. دا یو غټ مثال دی. همدغه شان انسان په روحاني امورو کې هم دې نه فایده پورته کولی شي. فرمایي چې تاسو په خپله سوچ وکړئ او په خپلو زړونو کې فیصله وکړئ چې آیا تاسو چې زما په لاس کم بیعت کړی دی او زه مسیح موعود حکم او عدل منلی یم نو دا منلو نه پس زما په څه فیصله یا په کار که په زړه کې هم څه کدورت یا رنج راځي نو بیا د خپل د ایمان فکر وکړئ. هغه ایمان چې د خدشاتو نه او د توهماتو نه ډک وي هیڅ نیکه نتیجه پیدا کوونکی به نه وي. خو که تاسو په رښتونې زړه منلی دي چې مسیح موعود واقعي حکم دی نو بیا د هغه حکم او د هغه د فعل مخې ته خپل ټیټ شئ او د هغه فیصلو ته د عزت په نظر ګورئ چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د پاکو خبرو عزت کوونکي او د هغې تعظیم کوونکي د تاسو ګرځئ. د رسول کریم صلی الله علیه وسلم شهادت کافي دی. هغې ته تسلي ورکوي چې هغه به ستاسو امام وي. یعنې راتلونکي مسیح موعود به ستاسو امام وي، تاسو کې به هغه شامل وي، حکم او عدل به وي. او که په دې ستاسو تسلي نه ده شوې نو بیا به کله کېږي. دا طریقه بیخي ښه او برکتي نشي کېدی چې ایمان دې وي او د زړه بعض برخو کې ګوټونو کې بدظنۍ وي. په ظاهري طور د دا اظهار وي چې موږ ایمان راوړی دی خو بیا هم بدظنۍ هم پیدا کېږي لګیا په ځینو معاملاتو کې. فرمایي چې کومو خلکو زما انکار کړی دی او چې کوم خلک په ما اعتراض کوي هغوی زه نه یم پېژندلی.
خو چا چې زه منلی یم او بیا اعتراض لري نو هغه نور هم زیات بدقسمته دی چې د کتو نه پس ړوند شو. نو دا د ایمان معیار دی چې زموږ د ټولو په کار دی چې وي. حضرت مسیح موعود علیه السلام د ځان نه پس د خلافت د جاري کېدو خبر ورکړی و او صرف حضرت مسیح موعود علیه السلام نه بلکې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم هم د مسیح او د مهدي راتګ سره د خلافت د تر قیامت د جاري کېدو خبر ورکړی و او خلافت احمدیه د حضرت مسیح موعود علیه السلام طریقه جاری ساتونکی نظام دی. د هغه حکم او د عدل د فیصلو جاری ساتونکی نظام دی. په خپل لوز کې هر احمدي خلافت سره هم د تړون او د اطاعت لوز کوي. نو په دغه لحاظ خلافت سره تړون او د خلافت د اطاعت چې کوم لوز دی هغه پوره کول هم د هر احمدي فرض دی ګینې باید بیا نیمګړی دی. نو په دغه لحاظ هم د خپل د ایمان او د یقین د زیاتولو هر احمدي ته همیشه کوشش کول پکار دی. بیا جمعات ته قرآن په غور د لوستو او په دې باندې د پوهېدو طرف ته حضرت مسیح موعود علیه السلام پام ګرځولی دی او فرمایي چې زه بار بار د دغه خبرې طرف ته د هغو خلکو چې ما سره تعلق لري هغوی ته نصیحت کوم چې خدای پاک دا سلسله د حقایقو کشف لپاره یعنی د حقایقو ښکاره کولو لپاره دا سلسله قایمه کړې ده ځکه چې د دې نه بغیر په عملي ژوند کې هیڅ رڼا او نور نشي پیدا کېدی. فرمایي چې زه دا غواړم چې د عملي صداقت په ذریعه د اسلام خوبي دې په دنیا باندې دنیا ته د ښکاره شي لکه څنګه چې خدای پاک زه دغه کار لپاره مامور کړی یم. نو ځکه قرآن کریم ډېر زیات وایي خو صرف د کیسو په شان نه کیسې مه ګڼئ بلکې دا یو فلسفه وګڼئ او وایي یې. نو هر تن ته خپله جایزه اخیستل پکار ده چې دغه دنیا په مصروفیاتو کې مونږ چې ډوب شو نو چېرته خپل د بیت مقصد خو مونږ هیر نه کو. حضرت مسیح موعود علیه السلام خو فرمایي چې د قرآن علوم او د قرآن معارف او احکامات باندې پوهېدو په دې باندې د عمل لپاره خدای پاک زه مامور کړی یم چې په دې خلک پوه کړم او خلکو باندې عمل په دې باندې وکړم او کوم خلک چې زما د بیت په سلسله کې شامل دي هغې دې د دې اهمیت باندې پوه شي او د قرآن چې کوم علوم دي او معارف دي په هغې باندې غور وکړي او د دې په معنو باندې او د دې په تفسیر باندې د پوهېدو کوشش وکړي او دا تر هغې نشي کېدی تر څو چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام چې کوم روحاني خزانه ده د هغې باندې د پوهېدو د لوستو د هغې کوشش مونږ ونه کړو. هغې چې کوم لټریچر مونږ له راکړی دی هغې باندې د پوهېدو د هغې د لوستو مونږ کوشش ونه کړو. هغې فرمایي چې قرآن څه کیسه نه ده کیسې پکې نه دي بلکې دا د ژوند تېرولو یوه ضابطه ده یو لایعمل دی چې په عمل کول د هر احمدي مسلمان فرض دی. که مونږ دلته راغلو دغه ملکونو ته او خپل دا مقصد مونږ هیر کو او د دنیا په مصروفیاتو کې مونږ غرق شو او د خپلو د کورونو ماحول مونږ د قرآن د تعلیم د مطابق د جوړولو کوشش ونه کړو نو زمونږ اولادونه او زمونږ نسلونه به دین نه لرې کېدل شروع شي او دا د شکرګزارۍ په ځای د خدای پاک د فضلونو د نفي کول به وي. نو ډېر د غور او د سوچ ضرورت دی هر احمدي لپاره که پخواني احمدیان دي که نوي احمدیان دي دلته پیدا شوي احمدیان دي که هغه
احمدیان دي چې هجرت یې کړی دی او دلته راغلي دي چې د خدای پاک قرب او د هغه د عبادت حق پوره کولو او د هغه د کتاب او د هغه کتاب لوستل په هغې باندې پوهېدل او په هغې باندې عمل کول دا زمونږه بنیادي مقصد پکار دی چې وي اومله مونږ د بیعت حق پوره کولی شو کومو خلکو چې هجرت کړی دی دلته راغلي دي هغوی د دنیا د مخالفت نه خو چې دلته راغله بچ شو خو که هغوی په دین باندې روانېدونکي نه دي او په قرآن باندې پوهېدونکي نه دي نو بیا د خدای پاک د فضلونو وارثان نشي جوړېدی همدغه شان کم چې نوي احمدیان دي یا دلته اوسېدونکي چې کم احمدیان دي پخواني هغوی د میاد لري چې صرف په بیعت کولو مقصد نه پوره کیږي مقصد به عمله پوره کیږي چې کله مونږ ځان د اسلامي تعلیم حامل کو او دا تر هغې نشي کېدی تر څو چې مونږ د خدای پاک کتاب ونه لولو او پوه پرې نه شو حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي زه رښتیا وایم چې دا یوه موقع ده چې خدای پاک د سعادت مندو لپاره پیدا کړې ده برکتي هماغه خلک دي چې دې نه فایده پورته کوي تاسو خلک چې ما سره تعلق جوړ کړی دی په دې خبره بیخي مغرور نه شئ چې سم چې ترلاسه کولی شو هغه هم ترلاسه که دا رښتیا دي چې تاسو د هغو منکرانو په مقابله کې سعادت ته زیات جوخت یې چا چې د خپل سخت انکار او د توهین په ذریعه خدای پاک خفه کړی دی او دا هم رښتیا دی چې تاسو د حسن ظن نه کار واخیستو او د خدای پاک د غضب نه د ځان د بچ کولو فکر هم وکړو خو رښتیا خبره هم دا ده چې تاسو هغه چینې ته جغت را رسېدلی یئ چې کومه دا وخت خدای پاک د ابدي ژوند لپاره پیدا کړې ده خو اوبه څښل لا پاتې دي نو د خدای پاک په فضل او د کرم توفیق غواړئ چې هغه تاسو ماړه کړي ځکه چې د خدای پاک نه بغیر څه نشي کېدی د خدای پاک فضل نه وي نو د دې نه بغیر څه نشي کېدی نو ځکه د خدای پاک فضل همیشه غواړئ فرمایي چې زه دا یقینا دې نه زه خبر یم چې څوک چې دغه چینې نه اوبه څښي هغه به نه وژلی کېږي ځکه چې دا اوبه ژوند بښي او د هلاکت نه بچ کوي او د شیطان د حملو نه محفوظه کوي دغه چینې نه د سیرابېدو څه طریقه ده همدا چې خدای پاک چې کوم 2 حقونه په تاسو قایم کړي دي هغه به حل کوي او په پوره طور پوره کوي یو خو د خدای حق دی او بل د مخلوق خپل خدای واحد او لا شریک ګڼئ لکه څنګه چې دغه ګواهۍ په ذریعه تاسو اقرار کوئ چې اشهد ان لا اله الا الله یعنی زه دا ګواهي ورکوم چې د خدای پاک نه بغیر بل هیڅوک هم معبود مطلوب او مطاع نشته دا یو داسې ښایسته جمله ده که دا یهودیانو عیسایانو یا نورو مشرکانو بت پرستو ته ښودلی شوې وې او هغوی په دې پوه شوې وې نو بیخي به نه وې تباه شوې او نه به وژلی کېدی د دغه یوې کلمې نه کېدو په وجه په هغې باندې تباهي او مصیبت راغلی و او د هغوی روح مجزومه شو او تباه شو نو ګورئ څنګه حضرت مسیح موعود علیه السلام تسلي ورکړې ده
او ضمانت یې ورکړی دی چې کومې چینې ته چې تاسو جوخت رسېدلي یئ او بیعت هم کړی دی او د کومې خبرې اقرار هم کړی دی که دغه چینې نه تاسو اوبه څښئ نو فیض به پورته کوئ ګینې نو صرف تر خبرو پورې به محدوده یئ او که صرف خبرې نه بلکې که عمل هم کوئ نو بیا تاسو له دا ضمانت ورکړی کېږي چې چیرې به هم په روحاني طور تاسو ونه وجلی شئ ځکه چې حضرت مسیح موعود علیه السلام دی چې د قرآن پیغام او د خدای پاک د احکاماتو د جاري کولو لپاره چا تشریف راوړی و فرمایي چې که په دغه خبره که پوه شئ چې صرف بیعت کافي نه دی بلکې خدای پاک عمل غواړي او څوک چې عمل کوي هغه د خدای پاک د فضلونو نه خالی نه پاتې کېږي چیرې نه وجلی کېږي او دا عملی حالت ها وخت پیدا کېږي به چې کله د اشهد ان لا اله الا الله کلمه ستاسو د ظاهر او د باطن آواز جوړ شي خدای پاک نه زیات هیڅوک هم د په تاسو ګران نه وي د خدای پاک د رضا نه بغیر د هیڅ څیز غوښتنه دې ستاسو نه وي د خدای پاک د حکمونو کامل اطاعت دې وي نو هر تن په دغه خبره خپل جاج اخیستی شي چې آیا چې کله موږ کلمه وایو نو آیا واقعي خدای پاک موږ ته د ټولو څیزونو نه زیات محبوب دی ګران دی د هغه رضا ترلاسه کول واقعي زموږ مقصود دی واقعي موږ د خدای پاک د حکمونو کامل اطاعت کولو لګیا یو که د منځونو په وخت په فوري طور د منځ کولو طرف ته پام زموږ نه جوړیږي که موږ خپل دنیوي کارونه فورا نه پرېږدو او د خدای پاک په آواز باندې فورا لبیک نه وایو د مونځ لپاره نه حاضرېږو نو موږ په خوله خو کلمه وایو لګیا یو خو یو مخفي شرک زموږ په زړه کې دی زموږ دنیوي کاروبارونه د خدای پاک مقابلې ته ولاړ دي یو مؤمن خو په دغه یقین قایم وي او په کار دی چې وي چې زما په کاروبار کې برکت زما په کارونو کې برکت د خدای پاک په فضل راځي او نور به مخکې به راځي نو دا بیا څنګه کېدی شي چې زما دنیوي کارونه د خدای پاک د آواز په مقابله کې راشي ودرېږي که داسې ده نو موږ د کلمې په روح باندې اړو پوه نه یو موږ په خوله خو اقرار کوو لګیا یو خو زموږ عملونه زموږ د اقرار مرسته نه کوي موږ د اوبو د هغې چینې ته جغت خو راغلي یو خو د اوبو څښلو طرف ته موږ لاس نه ورمخکې کوو لګیا یو نو وی فرمایي چې که دا صورتحال دی نو بیا بیت حق نه دی پوره شوی دا د شهادت کلمه صرف د دغه خبرې تلقین نه کوي د دغه خبرې طرف ته زموږ پام نه ګرځوي چې د خدای پاک حق به پوره کوئ بلکې خدای پاک د حقوق العباد د پوره کولو هم تلقین فرمایلی دی حکم یې ورکړی دی چې په دې باندې د عمل کولو طرف ته پام ګرځوي او چې کله انسان دا دواړه حقونه پوره کوي نو مله هغه حقیقي مؤمن جوړیږي او مله یو حقیقي احمدي مسلمان د بیت حق پوره کوي بیا حضرت مسیح موعود علیه السلام خپل بیت ته د راتلونکیو ته نصیحت کوي او فرمایي چې که د دنیادارو په شان دې اوسېږي نو بیا به دې هېڅ فایده نشته چې تاسو زما په لاس توبه کړې ده زما په لاس باندې توبه کول یو مرګ غواړي چې بیا په نوې ژوند کې تاسو یو بل پیدایش ترلاسه کوئ یعنی د بیت نه پس ته تاسو ته پکار ده چې یو نوې روحاني ژوند ملاو شي
که هغه روحاني ژوند نه ملاویږي همهغه د مادي ژوند خواهشات او ترجیحات دي ستاسو نو بیا داسې بیت به هیڅ فایده درنه کړي فرمایي چې بیت که د زړه نه نه دی نو هیڅ نتیجه بیا د دې نشته زما د بیت نه خدای پاک د زړه اقرار غواړي نو څوک چې په رښتوني زړه ما قبلوي او د خپلو ګناهونو نه رښتونی توبه کوي نو غفور و رحیم خدای به د هغه ګناهونه ضرور وبخي هغه بیا داسې شي لکه چې د مور د خېټې نه راوتي وي او بیا فرشتې هم د هغه حفاظت کوي بالکل معصومه شي فرمایي چې په یو کلي کې که یو نیک تن وي نو خدای پاک د هغه نیک تن په وجه د هغه له خاطره هغه پوره کلی د تباهۍ نه محفوظه کړي خو چې کله تباهي راځي نو بیا په ټولو راځي خو هغه بیا هم خپل بندگان په څه نه څه طریقه بچ کړي د خدای پاک سنت هم دا دی چې که یو نیک تن وي نو د هغه لپاره بیا نورم بچ کړی شي نو دا بنیادی اصول همیشه یاد ساتل پکار دی خدای پاک د خپلو خالص بندګانو دعاګانې اوري او د هغوی نیک عملونه قبلوي نو موږ ته کوشش کول پکار دی چې زموږ عبادتونه په اخلاص د خدای پاک لپاره وي زموږ عملونه د خدای پاک د رضا ترلاسه کوونکي وي نن سبا چې د دنیا کوم حالات دي د هغې نه دا ظاهریږي چې ډېره خوفناکه تباهي ده چې زموږ په سر را روانه ده د امریکې صدر پرون دا بیان ورکړی و چې که د روس صدر د اټمي وسلې استعمال وکړو نو بیا د هغې په جواب کې د بل طرف نه به رد عمل راځي او چې کومه تباهي به چې بیا کېږي نو د دنیا خاتمه به بیا نتیجه وي نو دغه ملکونو اوسېدونکي دا نه ګڼي دا چا چې دلته هجرت کړی دی او راغلي دي هغوی دا خیال نه کوي چې موږ دلته محفوظه یو هېڅوک هم هېچېرته محفوظه نه دی د دغو لویو طاقتونو لیډرانو دماغونه چې کله اپوټه شي نو بیا دې سم نه ګوري نو په دغو حالاتو کې دا هم د احمدیانو کار دی چې هغوی د دعا نه کار واخلي خپل عبادتونه دی د خدای پاک لپاره سوچه کړي لکه څنګه چې حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایلی دي چې د نیکانو له خاطره د خپلو سوچه بندګانو له خاطره خدای پاک بیا نور خلک هم بچ کړي عمده د خدای پاک د کلام نه د قرآن نه موږ ته معلومیږي نو په دغه خیال کې چاته نه دي پاتې کېدل پکار چې موږ چې دلته راغلو نو محفوظه شو زموږ د ماشومانو مستقبل هم محفوظه شو داسې نه ده بلکې د ډېر خطرناک دور نه موږ تېرېږو لګیا یو که داسې حالاتو کې څوک بچ کولی شي موږ نو هغه صرف د خدای پاک ذات دی نو په خپلو هم د هغه مخې ته ټیټ شئ او خپل نسلونه هم داسې کوي چې د هغه مخې ته ټیټېږي او داسې به تاسو ځان هم محفوظه کوي او خپل نسلونه به محفوظه کوي دا دنیا به موږ نه بچ کوي او نه به زموږ او زموږ د نسلونو مستقبل محفوظه کوي بلکې که موږ لا اله الا الله محمد رسول الله دغه کلمې حق پوره کوونکي یو نو خدای پاک به زموږ عاجزانه دعاګانې او د نیک اعمالو په وجه دنیا به بچ کړي نو د نن سبا چې کوم حالات دي نو په دغه حواله هم ډېرې دعاګانې کوئ دې نه مخکې چې دنیا حالات د انتها نه زیات خراب شي حضرت مسیح اسلام فرمایي نیکي هم هغه ده چې د وخت نه مخکې کېږي که وروسته بیا څوک څه کوي نو د هغې هېڅ فایده نشته خدای هغه نیکي نه قبلوي چې کوم صرف د فطرت د جوش په وجه وي کښتۍ چې ډوبېږي نو بیا ټول جاړي
د هغې نه مخکې ها هو روان وي. خو دا جړه او دا زاری چونکې د فطرت د تقاضې نتیجې نو ځکه ها وخت فایده نشي ورکولی. دا ها وخت فایده ورکوي چې کم دې نه مخکې وي، کله چې د امن حل وي. فرمایي چې یقیناً په دې پوه شي چې د خدای پاک د ترلاسه کولو عمده طریقه ده چې د وخت نه مخکې د انسان چاک وي او بیداره دی وي. داسې بیداره چې لکه په هغه باندې تندر پرېوتونکی دی، بجلی شړک پې پرېوتونکی دی او په دې او په هغې باندې به بیخي نه پروزي که هغه بیداره وي او سوچ دا کوي چې بجلي پرېوتونکې ده، بیا پې نه پروزي که څومره هم چې شور وي. خو څوک چې بجلي وګوري او بیا چغې وایي نو په هغې باندې به پرېوځي او هغه به وژلی کېږي. هغه د بجلۍ نه وېرېږي، د خدای نه نه. نو ډېر په واضحه توګه حضرت مسیح موعود علیه السلام موږ له دا تنبیه راکړې ده چې خدای پاک سره تعلق پیدا کول غواړئ نو اوس وکړئ. الله د خطرې چې کم وریځې دي هغه لږ لرې دي، خو کم از کم داسې دي چې کنټرول کېدی شي، خو بیا داسې وخت خورېدی هم شي. نو نن د احمدیانو ایمان د خدای پاک سره تعلق او دعاګانې دنیا د تباهۍ نه بچ کولی شي. د دنیا همدردي په زړه کې پیدا کړئ او دعا کوئ. په خپله دایره کې دنیا پوهوئ چې که د خدای پاک حقونو او د بندګانو د حقونو طرف ته پام ونه کړو نو دا ښایسته دنیا په ویرانۍ دا ښایسته دنیا ورانېدی شي. او نو هر احمدي دغه سوچ سره د خپل فرض د پوره کولو کوشش دی کوي، د دعاګانو طرف ته پام ګرځولی دی. حضرت مسیح موعود علیه السلام وفرمایي چې ګورئ تاسو څه محنت کوئ، فصل تیاروئ او د فایدې امید لرئ. همدغه شان د امن ورځې د محنت لپاره دی. که اوس خدای پاک یادوئ نو خوند به بیا مومئ. خو که د دنیا د کارونو په مقابله کې په منځونو کې حاضرېدل تاسو ته یو ګران کار معلومیږي، هغه ډېر واضح دا فرمایلی دي چې ګورئ که د دنیا د کارونو په مقابله کې منځونو ته حاضرېدل دا درته ګران ښکاري ځینې وخت او د تهجد درته نور هم ګران ښکاري، نو فرمایي که تاسو اوس ځان د دې عادي کړو نو بیا به وروسته درته هېڅ تکلیف نه وي. که دعاګانې کوئ نو هغه کریم او رحیم خدای به احسان کوي. فرمایي ګورئ اوس تاسو کارونه کوئ، یعنې د دنیا کارونه کوئ، په خپلو ځانونو او په خپلو خاندانونو تاسو رحم کوئ، د هغوی د ضرورتونو فکر کوئ، په ماشومانو تاسو له رحم راځي. لکه څنګه چې اوس تاسو په هغې باندې رحم کوئ نو دا هم یوه طریقه ده، یعنې په دنیاوي لحاظ چې کوم تاسو رحم کوئ نو یو بله طریقه هم ده. هغه څه طریقه ده چې په منځونو کې د هغې لپاره دعاګانې کوئ، په رکوع کې هم دعاګانې کوئ، په سجدې کې هم دعاګانې کوئ چې خدای پاک دغه بلا دی لرې کړي او د عذاب نه دی محفوظه کړي. څوک چې دعا کوي هغه محرومه نه پاتې کېږي. دا هېچېرې ممکنه نه ده چې څوک چې دعاګانې کوي هغه دی د غافل او د پلید په شان د وژلی شي. که داسې وای نو خدای پاک به چېرته پېژندلی کېدی هم نه. هغه په خپلو رښتونې بندګانو او د اغیارو ترمنځ امتیاز پیدا کوي، امتیاز وکړي، یو نیولی کېږي او بل بچ کړی شي. داسې کوئ چې په پوره طور په تاسو کې رښتون اخلاص پیدا شي. حضور فرمایي چې دا خبرې حضرت مسیح موعود علیه السلام په هغه زمانه کې کړی وې چې کله د طاعون وبا خوره وه. خو نن سبا هم د عالمي تباهۍ چې کوم اثار ښکاري لګیا دي، لکه څنګه چې ما وویل، نو دې لپاره ضروري چې موږ د خدای پاک مخې ته په خاص طور ټیټ شو. همدا یوه لاره ده د ځان د محفوظولو او د دنیا د محفوظولو. بیا جومات ته د
بیا جومات ته د اعلی اخلاقو نصیحت هم هغوی په خاص طور فرمایلی دی ځکه چې اعلی اخلاق ښودل هم د خدای پاک حکمونو کې حکم دی. هغوی فرمایي د اخلاق سمول یو ډېر ګران کار دی. تر څو چې انسان خپله مطالعه نه کوي مسلسل دا اصلاح نه کیږي. که خپله اجازه نه اخلئ خپلې خبرې چې کوم تاسو کوئ ټوله ورځ څنګه چې ژوند تېروئ ورځې تېروئ که د دې اجازه وانه اخلئ چې ښه څه دي او بد څه دي څه ښې خبرې مو وکړي څه غلطې خبرې مو وکړي نو تر هغې اصلاح نشي کېدی تر څو چې اجازه نه وي. فرمایي چې د ژبې بد اخلاقۍ دشمنۍ پیدا کړي نو ځکه خپله ژبه همیشه په کابو کې ساتئ. کابو کې ساتل پکار ده. فرمایي چې ګورئ یو تن هم داسې تن سره دښمني نشي کولی چې څوک چې هغه خپل خیرخوا ګڼي نو بیا هغه تن به څومره کمکل وي چې په خپل نفس هم رحم نه کوي او خپل ځان هم په خطره کې اچوي چې هغه خپل کله چې هغه خپل د قوتونو نه ښه کار نه اخلي خپل د اخلاقي قوتونو تربیت نه کوي. یعنی د عقلمندۍ دا غوښتنه ده چې کم طاقتونه او صلاحیتونه د انسان دننه دي خدای پاک چې ورکړي دي نو د هغوی د داسې تربیت وکړي هغې دا د په داسې طریقه استعمال کړی شي چې د انسان د هر عمل نه د اعلی اخلاقو اظهار دی کېږي. په وړه وړه خبره که د بد اخلاقۍ مظاهره کوئ نو خپل ځان به په خپله په ګرانه کې واچوئ. دا هم یاد ساتل پکار دی چې که اسلام یو خوا په ذاتي معاملاتو کې د صبر د ضبط د تحمل او د اعلی اخلاقو د اظهار او د جنګ جګړې نه د بچ کېدو تلقین کوي نو ورسره د قانون په حدونو کې د دین لپاره د غیرت ښودلو طرف ته هم پام ګرځوي. حضرت مسیح موعود علیه السلام د دغه دیني غیرت د اظهار طرف ته توجه ګرځوي او فرمایي چې کم تن د سلسله عالیه یعنی د دین اسلام نه بهر شو اعلان یې وکړو او بهر شو هغه کنځلې کوي او خطرناکه دښمني لري نو د هغه معامله بیلې ده لکه څنګه چې صحابهو ته مشکلات پیښ شوي وو او د اسلام توهین هغوی د خپلو ځینو خپلوانو نه اورېدلی وو خو بیا باوجود د ډېرو شدیدو تعلقاتو یعنې د ژورو تعلقاتو هغوی اسلام مقدم ساتلی وو. فرمایي یو تن چې د اسلام سخت دشمن دی رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته کنځلې کوي هغه د دې قابل دی چې د هغه نه د ویزارۍ او د نفرت اظهار وکړی شي. خو که یو تن داسې وي چې خپل اعمالو کې سست دی ناراسته دی نو هغه د دې قابل دی چې د هغه قصور دی معاف کړی شي او د هغه سره په تعلقاتو باندې زد نه راځي خو که مخالفت نه کوي نو بیا هغه سره تعلقات ساتي. خو چې څوک چې ښه په ښکاره مخالفت کوي او اسلام ته او رسول کریم ته کنځلې کوي او باوجود د پوهولو نه منې کېږي نو بیا هلته د دیني غیرت د ښودلو ضرورت دی. عمده دغه شان هر احمدي ته د حضرت مسیح موعود علیه السلام په معامله کې غیرت ښودل پکار دی. کم تن چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام خلاف باوجود د پوهولو د بدزبانۍ نه منې کېږي نو د هغه طرف ته موږ د ملګرتیا لاس نشو ورمخکې کولی او نه د چېرته د یو احمدي غیرت دا برداشت کولی شي. ډېر تاسو کې داسې چې دلته پاکستان نه راغلي دي هغوی ذاتي تجربه لري چې کم قسمه غلیظه ژبه د حضرت مسیح موعود علیه السلام خلاف هلته د تشې د نامې چې کم ملایان دي هغوی استعمالوي. که موږ ته دا ویلی شي چې دې سره د محبت اظهار دې وکړی شي یا د هغې شر د په هغې باندې د واپس کېدو دعا دې ونه کړی شي نو زموږ غیرت ده نه خوښوي. هماغه اصول دی لکه څنګه چې حضرت مسیح موعود علیه السلام ښودلی دی د هغه به دلته هم دغه اطلاق کېږي.
خو موږ د داسې خلکو خلاف قانون په خپل لاس کې نه اخلو ځکه چې دا هم د اسلام د تعلیم برخه ده چې په هیڅ صورت کې هم قانون په خپل لاس کې نه دی اخیستل پکار. بیا حضرت مسیح موعود علیه السلام یو بله خوبي چې احمدیانو کې پکار ده چې وي د بیعت نه پسته بیان کړې ده. هغوی فرمایي چې یو بل سره مینه او ورورولي پیدا کوي. د دې تعلیم هغوی ورکوي او فرمایي چې زمونږ جومات به خیرازه نه شي تر څو چې هغوی یو بل سره رښتونې همدردي ونه لري. کم چې پوره طاقت ورکړی شوی دی چاله چې پوره طاقت ورکړی شوی دی هغه د کمزوري سره مینه کوي، یعنې کم صلاحیتونه او طاقتونه درکړی شوي دي هغه استعمال کوي او د کمزورو سره مینه کوي، دا نه چې نفرت یا د ویزارۍ اظهار کوي. هغوی فرمایي چې زه چې کله دا اورم چې څوک د چا څه لغزش وګوري نو هغه سره د اخلاق سلوک نه کوي او د نفرت او د کراهت رویه لري، نو هغوی فرمایي چې دا طریقه سمه نه ده. هغوی فرمایي چې جومات اومله جوړیږي چې کله د یو بل پرده پوشي وکړی شي او د حقیقي وروڼو په شان د یو بل سره سلوک وکړی شي. هغوی ډېر په درد دا فرمایلی دي چې دا طریقه سمه نه ده چې په جومات کې دی دننه څه فساد وي، تفریقه وي. صحابه هم مینه او ورورولي یو بل سره پیدا کړې وه، یوه ډله جوړ شوي وو او هغوی یعنې حضرت مسیح موعود علیه السلام د خپل جومات خلکو نه همدا غواړي چې هغوی د صحابهو په شان یو بل سره د ورورولۍ رشته قایمه کړي. فرمایي چې همدغه شان خدای پاک دا سلسله قایمه کړې ده لکه څنګه چې د صحابهو سلسله وه او هماغه قسمه ورورولي به هغه دلته هم قایموي. خدای پاک نه زما ډېر امیدونه دي. فرمایي ګورئ د یو بل ګیله کول، زړه خوږول، دلازاري کول، سخته ژبه استعمالول او د بل زړه خوږول او کمزوري او کم عاجزان دي هغوی حقیر ګڼل دا سخته ګناه ده. نو دا اعلی اخلاق دی چې د یو بل د جذباتو خیال دې وساتلی شي او چې کله دا وي نو مله موږ د حضرت مسیح موعود علیه السلام په امیدونو پوره کیدی شو او مله موږ د هغو انعامونو وارثان جوړیدی شو چې لوز خدای پاک هغوی سره او د هغوی د جومات باره کې فرمایلی ده. لوز چې خدای پاک هغوی سره د هغوی جومات باره کې فرمایلی دی او مله موږ د خدای پاک د فضلونه ترلاسه کوونکي جوړیدی شو. حضرت مسیح موعود علیه السلام په وخت خو هندوستان کې مختلف قومونه او قبیلې په جومات کې شامل شوي وي او اوس خو خدای پاک حضرت مسیح موعود علیه السلام سره چې کوم لوز کړی د هغې مطابق د دنیا مختلف قومونه دي او قبیلې دي او د مختلفو رنګونو او د نسلونو خلک دي چې په جومات کې شامل شوي دي، خدای پاک شامل کړي دي او شامله یې لګیا دی. نو دا د خدای پاک په مختلفو قومونو او د مختلفو رنګونو او د نسلونو خلکو باندې لوی احسان دی چې هغوی له د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په جومات کې د شاملېدو او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د رښتوني غلام په جومات کې د شاملېدو توفیق ورکړو او یو کام یې کړ. حضرت مسیح موعود علیه السلام دې طرف ته پام ګرځولی دی چې تاسو د یو بل وروڼه یې. فرمایي چې ستاسو پلاران بیل بیل دي خو آخر ستاسو روحاني پلار هم یو دی، د یو ونې ښاخونه یې. نو دې نه په پرته چې موږ د کم نسل یو، سپین یو یا تور یو، افریقني امریکنیان یو، پاکستانیان یو یا هندوستانیان یو یا هسپانویان یو یا د هسپانوي نسل یو چې جومات احمدیه کې شامل شو نو زموږ روحاني پلار هم یو دی، د یو روحاني پلار اولاد جوړ شو.
او هیڅوک هم په بل نسل باندې یا د بل نسل یا د بل قام او د بل رنګ خلکو باندې په وجه برتري نه لري، ځکه چې زموږ روحاني پلار هم یو دی. همدغه اعلان په خپل آخري خطبه کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم هم فرمایلی و. نو موږ چې په دغه خبره پوه شو او یو شو او کار کوو او د یو بل د جذباتو خیال ساتو، نو خدای پاک به موږ ته ترقیات بخښي. حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي زموږ جومات خدای پاک یوه نمونه جوړول غواړي، یوه نمونه جوړول غواړي. نو آیا نمونه صرف په سطحي خبرو او بغیر د څه جوور عمل جوړېدی شي؟ نمونه جوړېدو لپاره ډېر لوی جهاد پکار وي، ډېر محنت پکار وي، او موږ به کوو هم. د خپلو عبادتونو معیارونه به اوچتوو، د خپل اخلاقي حالتونو سمون به کوو، او یو بل سره به د مینې او د ورورولۍ د تعلقاتو معیارونه به قایمو، او بیا به ګورو چې موږ نمونه جوړیږو لګیایو او که نه. حضرت مسیح موعود علیه السلام د خپلو معیارونو د ترلاسه کولو طرف ته زموږ نور پام ګرځوي او فرمایي چې خدای پاک متقي سره مینه کوي. د خدای پاک فرمایي خدای پاک متقي سره مینه کوي، د خدای پاک عظمت یاد لرئ او ټول ویریږئ، یعنی د خدای پاک ویره د خدای پاک خشیت په زړه کې پیدا کوي. او یاد لرئ چې ټول د خدای پاک بندګان دي. په هیڅ چا ظلم مه کوئ او تیزیم مه کوئ، نه چاته په حقارت ګورئ. فرمایي چې په جومات کې که یو تن هم ګنده وي نو هغه ټول ګنده کړي. هغې فرمایي چې اعلی قدرونه او اعلی اخلاق ها وخت پیدا کیږي چې کله په زړه کې تقوا وي. نو په دغه باره کې هغې جومات ته نصیحت کوي او فرمایي چې زموږ جومات لپاره په خاص طور د تقوا ضرورت دی، په خصوصا دغه خیال هم چې هغوی د یو داسې تن سره تعلق لري او د هغه د بیعت په سلسله کې داخل دي چې د ماموریت دعوه لري. دې لپاره چې هغه خلک چې کم قسمه بغضونو په کینو یا په شرکونو کې مبتلا وو، یا څومره چې د دنیا طرف ته د هغوی توجه وه، د دغو ټولو آفتونو نه هغوی نجات بیا مومي. بیا هغوی فرمایي زموږ جومات د دا غم د ټولو دنیاوي غمونو نه د زیات په خپل ځان واخلي. د دنیا ډېر غمونه وي انسان ته، خو فرمایي نه، دا غم د ټولو نه زیات ستاسو زړه ته پکار دی. څه غم چې په هغې کې تقوا شته که نشته. نو که موږ د خپل د بیعت حق پوره کول غواړو، که موږ د خدای پاک د احسانونو په وجه د هغه شکر کول غواړو، شکر ګزاره کېدل غواړو، نو هر وخت د خپلو حالتونو جایزه اخیستو ضرورت دی. خدای پاک د موږ توفیق راکړي چې موږ د حضرت مسیح موعود علیه السلام د خواهش مطابق د خپل ژوند د جوړونکي یو او دین په دنیا باندې مقدم لرو. د خدای پاک خشیت د موږ پیدا شي او موږ په حقیقت کې د اشهد ان لا اله الا الله حق پوره کوونکي دي شو، او د آخرینو په هغه جومات کې شامل شو چې زیری خدای پاک رسول کریم صلی الله علیه وسلم له ورکړی و. خدای پاک د موږ له د دې توفیق راکړي. حضور فرمایي چې اوس زه را روان وم، نو امیر صاحب راته دا هم وویل چې نن 28 کاله مخکې په نننۍ ورځ یعنې په 14 اکتوبر د دغه جومات افتتاح هم شوی وه او د دې پرانستل شوی و. دغه جومات ته اوس 28 کاله شوي دي. د دې ځای اوسېدونکي په دغه علاقې کې چې کوم پخواني احمدیان دي او نوي چې کوم دي هغوی د امتیاز واخلي چې په دغه 28 کالو کې هغوی په خپل روحانیت کې تر کومه حده ترقي کړې ده، تر کومه حده ترقي کړې ده، تر کومه حده پورې دغه جومات حق پوره کولو هغوی کوشش کړی دی. خدای پاک دی آینده هم تر ډېرو لسیزو ډېرو پیړو پورې دغه جومات ته
راتلونکي د دغه جومات له ورکي او هر قسمه دنیاوي افتونه نه د دا بچ پاتې وي خو اصل حق به عمله پوره کېږي چې کله موږ جوماتونو ته راځو د دې د آبادولو حکم کوشش هم وکړو خدای پاک د موږ له دې توفیق راکړي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر